نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إبراهيم بن أدهم رحمه الله دا هغې په متعلق یو واقعه ده دا هغې په باره کې هغه ما تاسو ته ذکر کول غوښتله. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته یو کس ورته راغی، ورته وایي ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته چې ما په دا باندې ډېر ظلم او زیاتې کړی دی او زه ګناهګار یم، ګناهونه کوم، نو ما ته داسې نصیحت وکړه چې زه ګناهونه پرېږدم. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایي 5 خبرې چې کوم دی هغه تا قبولې که، په هغې عمل وکړه، تا ته به هېڅ څیز نقصان نه در رسوي، ته بلکل روغ او سالم یې. اول نمبر ورته فرمایي ابراهیم بن ادهم رحمه الله اذا اردت ان تعصي الله فلا تأكل رزقه، چې کله ته د الله پاک نافرمانی کې خپل رب خفه کې، ته ګناه کې د ګناه اراده دې کړې ده، نو بیا د الله پاک رزق مخوره. اکسو د فرمای ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته وایي دا څنګه کېدی شي؟ زه به رزق د چا خورم؟ رزق خو د بل چا نه دی، دا ټول پاک څومره رزق چې میلاویږي انسان ته دا خو د الله پاک طرفه وي، دا خو د الله رب العزت رزق دی، دا به څنګه کېږي چې زه چې کوم دی رزق خو د الله پاک نه خورم؟ وایي بس رزق چې کوم دی د الله پاک خورو، بس د هغې نافرماني م کوو؟ وایي نه، وایي داسې نه کوو. دویم نمبر ته ابراهیم بن ادهم رحمه الله فرمایي اذا اردت ان تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده، چې کله تا د الله پاک نافرمانی کې، نو بیا تا د هغه په ښارونو کې په یو ځای کې مه اوسېږه، چې څومره ځګونه دي د الله رب عزت په دې ځګونو کې مه اوسېږه. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته دا کس وایي چې دا خو د هغې نه هم خطرناکه خبره ده، زه به څنګه چې کوم دی د الله پاک په زګونو کې نه اوسېږم، ځکه که هر ښار دی، هر ملک دی، هر ځای دی، ټول خو د الله پاک دی. چلو زه په هر ځای کې د الله پاک اوسېږه او د هغه چې کوم دی رزق هم خوره او نافرماني هم کوو، نو نه نه دا خو نشي کېدی. دریم نمبر ته ابراهیم بن ادهم رحمه الله فرمایي اذا اردت ان تعصيه وتحت رزقه وفي بلاده فلا فانظر موعظا لا يراك فيه مبارز فاعصه فيه، چې کله د الله پاک نافرمانی کې او تا د هغه رزق هم خورې، د هغه په ښارونو کې چې کوم دی هم اوسېږې، نو بیا داسې ځای وګوره، داسې ځای ولټوه چې هلته تا هېڅوک نه ویني، نو بیا هلته د الله پاک نافرماني کوه. عکس ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته فرمایي وایي دا څنګه کېدی شي؟ ځکه د الله پاک نه خو هېڅ څیز هم پټ نشته. که ما په یو ځای کې څوک نه ویني، هېڅوک نه وي، الله پاک خو ما هر ځای کښېني، نو زه به د الله پاک نه څنګه پټ شم؟ ځکه الله پاک ته خو چې کوم دی هر څه ښکاره دی، هغه عالم الغیب والشهاده ذات دی، نو دا خو نشي کېدلی چې داسې ځای وګورم چې هلته چې کوم دی الله پاک او ما هېڅوک نه ویني. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته بیا څلورم نمبر فرمایي چلو اذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له اخرني حتى ان اتوب توبة نصوحا واعمل عملا صالحا. څلورم نمبر ته ابراهیم بن ادهم رحمه الله فرمایي چې کله تا ته د مرګ فرشته راشي، ستا نه روح اخلي، ستا روح قبض کوي، نو د مرګ فرشتې ته یو خبر وکړه چې مال مولت راکا، مال لږ ټیم راکا، زما دا روح چې کوم دی وروسته والا لږ په قلارې والا، تر دې چې زه توبه وباسم او نیک عمل وکړم، توبه وباسم، په اخلاص سره توبه وباسم، نیک عمل وکړم، نو ما ته چې کوم دی لږ صبر وکړه. عکس ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته فرمایي وایي دا خو څنګه کېدی شي؟ د مرګ فرشته خو د چا خبره نه مني، د مرګ فرشته به زما څه خبر ومني چې هغه زه ورته یم زما مر چې کوم دی لږ وروسته که او هغه زما خبر ومني. ځکه الله په قرآن پاک کې فرمایي
فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې کله د چا هغه وخت مقرر راشي نو بیا هغه نه یو ساعت وروسته کېدی شي نه مخکې کېدی شي په خپل وخت باندې به مقرر باندې به چې کوم دی دا وفات کېږي په هغې کې چې کوم دی بیا مخکېوالی وروستهوالی نه راځي نو د مر په شته به زما خبره څنګه ومني د هغې نفس ورته ابراهیم بن ادهم رحمه الله 5 نمبر ته آخري خبره کوي اذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم چې کله تا ته په قیامت کې زبانیه فرشتي راشي او هغه تا جهنم ته بوزي جهنم ته دې ورشي نو فلا تذهب معهم د هغوی سره بیا جهنم ته مزه چې تا هغوی جهنم ته چې کوم دی ګزار نه کړي ابراهیم بن ادهم رحمه الله د فرمایي دا کس وای دا څنګه کېدی شي دغه فرشتې خو نه زما خبره مني نه زه هغوی سره چې کوم دی طاقت د مقابلې لرلی شمه نه هغوی سره مقابله کولی شم چې هغوی ما جهنم ته راکاږي ما جهنم ته بوځي او زه د هغوی سره لاړ نه شم دا خو نشي کېدی نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته فرمایي چې کله ته د هغوی سره مقابله نشي کولی د هغوی سره چې کوم ستا د مقابلې طاقت نشته هغوی ستا خبر نه مني نو بیا ته د نجات د خلاصي امید څنګه لرې چې ته به خلاص شي او تا ته به نجات میلاو شي هغه کس بالکل په دې 5 نصیحتونو په دې 5 خبرو پوه شو نو هغه کسو فرمایي یا ابراهیم حسبي حسبي انا استغفر الله واتوب الی ای ابراهیم بن ادهم سے بس دا خبره دا نصیحت زما دپاره کافي دی حسبي حسبي انا استغفر الله زه د الله پاک نه بخښنه غواړم او زه به چې کوم دی د الله پاک نه توبه چې کوم دی وباسم بس نو زه په دې نصیحت باندې ورسېدم نو آکس په دې 5 خبرو باندې چې بهترین خبرې 5 بهترین نصیحتونه ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وکړه نو هغه پوه شو د هغې نه فسې ګناهونه پرېښوده او یو بهترین انسان نیک انسان د هغه نه جوړ شو تر دې چې په آخر کې وفات شو نو موږ تاسو ته چې کوم دی هم پکار دی چې موږ دغه رنګې بدې خبرو باندې سوچ وکړو دا کوم خبرې چې ابراهیم بن ادهم رحمه الله وکړي دي کس ته کوم نصیحتونه نو یقینا چې دا ډېر بهترین نصیحتونه دي چې موږ هم دغه رنګې بدې باندې عمل وکړو موږ هم خپل زندګۍ کې چینج راولو خپل زندګي بدل کړو الله رب عزت دې بدې خبر د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین